د سرکاري ملازمینو د مسایلو په حواله د آل ګورنمنت امپلایز ګرینډ الاینس اجلاس شوی چې پکې په 28 سپتمبر د احتجاج فیصله شوې ده. د اګیګا ضلعي مشرانو د دې احتجاج په حواله خپل پیغام کې ویلي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د ملکی په لیول باندې مرکزی ګورنمنت چې کومې فیصلې د ګورنمنت امپلایز خلاف شروع کړي دي، ورسره صوبه کې چې کوم بحرانونه دي، کومې فیصلې شوي د هغې په تحت باندې د اګیګا په مشرۍ کې په ذمہ دارۍ کې نن چې کوم د میټینګ وشو، هغه میټینګ کې موږ ته دا دغه راکړو، ټاسک راکړو چې 26 تاریخ چې کوم دی آپ حساب د ډیو میل او فیمیل دا موږ وټاکو. دلته به باقاعده د اګیګا چې کوم ایشوز دي، پرابلمز دي، د هغې لپاره د هغې سجیشن او مطلب چې भरपूर احتجاج به کیږي. نو آل ګورنمنت امپلایز د دې بالا ته موږ دا ریکویسټ کوو، سپیشلی زه ایز پریزیډنټ اپ کا دیرا پر کلاس 4 ورونو ته او کلرکانو ته چې سپیشلی دا خبرې چې کوم دی وړي نه دي، دا ډېر د نقصان دي، دا به زموږ د فیوچر باندې ډېر غټ اثر غورځوي. نو کاینډلی مهرباني وکړئ په 26 تاریخ باندې د اګیګا په سرپرستۍ کې ټول ملازمین چې څومره یي د هغې په خپل حساب کتاب باندې یو 1.40 26 ستمبر آپ حساب د ډیو میل ته حاضر شئ او مطلب چې خپل احتجاج ریکارډ کړئ او ستاسو څومره مسایل هغه شیر کړئ چې د هغې لپاره قانوني اخلاقي او مطلب دی چې د هغې لپاره مشرانه هغه شانې هغه وکړي. زه د ایسوې پریزیډنټ او د اګیګا د چیرمین نو دا خبره کوم چې په 26 تاریخ باندې کوم احتجاج په ایجوکیشن آفیس کې په 1:40 باندې متقید کېږي، د هغې لپاره موږ نن دلته میټینګ وکړو او موږ دا فیصله وکړه چې ټول ملګري چې څومره سرکاري ملازمین دي، اساتذه کرام دي، کلرکان دي، سیکرټریان دي، که د هرې محکمې ملګري دي، ولې چې دا څومره مسلې په وفاقي سطح باندې صوبایي سطح باندې د ملازمینو ته جوړې شوي دي، نو د هغې خلاف یو بھرپور احتجاج وکړو. ولې چې څوک مور هم خپل بچي له پی نه ورکوي تر څو پورې چې ته د خپل حق تپوس نه کوې او هغه چغې نه وي والي، جړلې نه وي، نو هغه وله خوراک هم نه ورکوي. نو لهذا ټول چې څومره یې نو هغه د دې احتجاج دپاره بھرپور کوشش وکړئ چې راشئ او زبردست احتجاج ریکارډ شي چې دا حکومتونه د دغو مسلو د حل کولو په هغې باندې مجبوره شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بختیار زمین صدر تنظیم اساتذه دیر بالا اګیګا خیبر پښتونخوا په 26 تاریخ باندې په تمام اضلاعو کې احتجاجي پروګرام ارینج کړی دی. په دغه سلسله کې اګیګا دیر بالا د صدر په مشرۍ کې موږ دلته یو میټینګ وکړو او دا فیصله مو وکړه چې په 26 تاریخ 20 منټه کم 2 بجې به انشاءالله ټول اساتذه کرام او ټول سرکاري ملازمین دا به انشاءالله ایجوکیشن آفیس ته راځي. هلته به موږ یو بھرپور احتجاجي خپل پروګرام کوو، احتجاج به ریکارډ کوو. زموږ بنیادي مسلې هغه به انشاءالله په هغې کې ډسکس کیږي، په هغې باندې به خبره کیږي. لہذا زه ټولو اساتذه کرامو ته وایم چې تاسو مهرباني وکړئ او د دیربالا چې کوم دا غټ احتجاج دی په دې کې بھرپور شرکت وکړئ او د خپل حقوق چې دي دا د حکومت نه والی. زه د انصاف ټیچر اسوسییشن چې څومره ملګري دي هغوی ته زه اپیل کوم چې په یوه نیمه بجه په 26 تاریخ باندې یوه نیمه بجه چې کوم دی ایجوکیشن آفیس ته ځان راورسوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد انور جنرال سیکرټري اکسا دیر اپر تاسو ته مخاطب یم او دا کم احتجاج چې په 26 تاریخ باندې اګیګا ایښلی دی، نو زه د دې احتجاج د اکسا د فورم نه د دې څومره مطالبات دي سرکاري ملازمینو د هغې حمایت کوم او خپل ټول څونه چې سبجیکټ سپیشلیسټ په دې ډسټرکټ کې دي هغوی ته دعوت ورکوم چې هغوی راشي او په 26 تاریخ د جمعرات په ورځ باندې ایجوکیشن آفیس کې په 1:40 باندې به هلته کې احتجاج ریکارډ کېږي، نو چې د هغې حصه جوړه شي. شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د آل پرایمري ټیچر اسوسییشن د صدر په حیثیت د اګیګا چې دا کوم احتجاج دی او د ملازمینو کوم ډیمانډ دی زه یې بھرپور حمایت کوم او زه د ضلع دیربالا چې څومره ټیچر دي هغو ته دا درخواست کوم چې په 26 تاریخ په یوه نیمه بجه په 1:40 باندې تاسو ایجوکیشن آفیس ته راشئ او په دې احتجاج کې بھرپور شرکت وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ټول د ډسټرک دیرا پر کوم ینګ ټیچر اسوسییشن دی هغو ته دا اعلان کوم، درخواست ورته کوم چې په 26 تاریخ باندې د اګیګا پلیټفارم د لاندې ډسټرک ایجوکیشن آفیس کې په 1:40 باندې یو عظیم شان احتجاج کېدونکی
نو زه ټول خپل ینګ ټیچر اسوسییشن ته هغو چې کوم زمونږ YTA ممبر دي ټول ته درخواست کوم چې په هغې کې په بھرپور انداز سره شرکت وکړي. جزاکم الله خیرا.